محترمو درې ورځې جرګه وشوه. دا جرګه د ګیلمن شهید په وینو سور کمیز لا وینې وچې نه وې چې د وزیرستان په غرونو کې د ایپي فقیر قدمونه چې چرته په هغې ځای پراته په هغې خاوره د دې جرګې اعلان وشو. سیمو مشرانو هرکلی وکړه او بیا د دې جرګې دپاره هره سیاسي پارټۍ پیشه او هر ضلع مشرانو ته تګ وشه او پښتون ملت دا جرګه خپله جرګه وشمارله او بیا یې په شرکت کول بخل نه وکړه. ټول سیاسي ګوندونه او ټولې ضلع مشران دې جرګه ته راورسېدل. د دې جرګې اعلامیه ستاسو سره شریکېږي. دا جرګه د پښتون وطن د زرګونو کالونو د تاریخ د ټولو جرګو تسلسل وبلل شوه. دا جرګه د مختلفو ګوندونو او تنظیمونو له اړخه راغوښتې شوې ټولو جرګو تسلسل وبلل شوه. د ټول پښتون قام مشترکه جرګه وبلل شوه. د جرګې پرېکړه دا ده چې کوم اتیا کم و بیش کسان د دې جرګې دپاره نماینده وټاکل شول چې په هغه کې د هرې ضلع او د هر سیاسي ګوند او د مختلف پروفیشن مشران ناست وو. دا یې مستقله جرګه وبلله او د دغې جرګې د مستقل سکونت دپاره یې په دغې ځای باندې د یو داسې بلډینګ یو مرکز یو داسې د پښتنو کور جوړولو اعلان وکړ چې په هغه کې به د هرې ضلع او د هرې سیاسي پارټۍ دفتر موجود وي. دا جرګه پریکړې وکړلې هغه پریکړې به هم ستاسو سره شریکېږي. ملګرو د ملت شریکې پریکړې وې په دا کې د ټولو شریک غږ و. که څه هم زمونږ په پریکړو باندې یو بل سره دا د کم وي دا د زیات وي خو آخر په اتفاق سره څوک لږ چې زیات تل هغه ورته کم شول څوک چې کم و هغه ورته زیات شو خو د ټول ملت اتفاق په دو څو خبرو جوړ شو. په هغه کې تر ټولو اول د امن خبره وه. محترمو جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنګ نشته خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بېلابېل نامونو د طالب نه تر داعش پورې یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي دی. دا ټول شریک نه نه مازمان آرامه وای من ټول په یو ځای تور کړی دا نه محترمو کچېره تعلق د اعلامیه واروي کچېره په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه ووتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي
چې څنګه د دغه خاورې نه او د دغه وطن نه مونږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي. محترمو، د دې جرګې نور هم ډېر شکونه دي، خو چونکې جرګې مطالبې نه ډایرکټ پرېکړې کړې دي، د دې پرېکړې عملي کولو دپاره به د هرې ضلع او هرې پارټۍ نه 3 زره ځوانان چې ټوټل 2,40,000 تعداد راځي، دغه هم دا به غیر مسلح او پرامن طریقه سره په خپله خاوره د مسایلو حل لټوي. محترمو، په دې خاوره کې څومره وسایل دي، د دې وسایلو په هکله جرګې پرېکړه وکړه چې دې 80 کسانو یو کمیټي سیټ کړې ده، هغه د ټولو ضلعو د هغه درکۍ څانداوۍ نه راواخله، د چمن نه تر کوهستان چتراله پورې د ټولو وسایلو معلومات راخلي، و ټولو سیمو ته ځي، چیکینګ کوي چې کوم وسایل د اولسونو په ګټه دي، هغه وسایل پرېږدي چې بس کاروبار د جاري وي، خو چې کوم وسایلو باندې څوک غاصب شوی دی هغه به پیږي ځای بندوي. جرګې پرېکړه وکړه چې د دې وطن د شهیدانو دپاره، د دې وطن د لادرکه خلکو لاپته افراد دپاره او په دې خاوره باندې په ځمکه چې کومې قبضې شوي دي د هغو دپاره به په شریکه د پښتون وطن نماینده وکیلان راټولوي، هم به دلته په عدالتونو کې ټول میسینګ پرسن، ټول شهیدان، ټولو قبضو ته به ټول ملت ته به په شریکه دا جرګه وکالت کوي او په انټرنیشنل لیول انټرنیشنل کریمینل کورټ او په یو انچ به هم د خپل ملت د ورکو خلکو د شهیدانو او د قبضه ځمکو مقدمه لړاو کوي. د جرګې پرېکړه وکړه چې بجلی د پښتون وطن پیداوار دی، په قبایلي سیمو کې اعلان دا دی چې دا به مفت وي، خو د مفت دا معنا نه ده چې بجلی به نه وي، او په پښتونخوا په نورو سیمو کې دوی تر 80 زیاتې روپۍ په یوه یونټ اخلي. جرګې متفقه فیصله وکړه چې نن ورځ نه پس به هیڅوک په یوه یونټ باندې تر 15 روپۍ زیات بیل نه ورکوي. خو که چیرې د دغه په بدل کې د بجلۍ د بندېدلو یا د لوډ شیډینګ عمل وشو، جرګه به په دې خاوره باندې کومو نورو ثبوته د بجلۍ د هغې د پرې کولو یا د هغې څه بندوبست کولو دا جرګې دا پرېکړه وکړه چې قبایلي علاقو ته چې د کومو ایوارډونو یا د کومو مرستو اعلانونه شوي وي هغه دې ترسره کړل شي. جرګې پرېکړه وکړه چې د موجوده پاکستان د آئین 244 فوج په سیاست او انتظامات کې مداخلت نشي کړلای، کوم چې دوی کړی دی د دغه آئین د آرټیکل 6 مطابق د هغو خلاف کاروایي وشي. جرګې پرېکړه وکړه چې د 161 سیټو آرټیکل مطابق د بجلۍ چې څومره منافع قرض پاتې ده فوري طور باندې ورکړل شي. او جرګې پرېکړه وکړه چې پښتانه هیڅ ملټري کوډ او هیڅ انټرمنټ سنټر نه مني، دا د فوري لرې کړل شي د دې وطن.
دا ټول پښتون د خپل شناخت کارت مطابق نو اعلان کوي کېدای شي ټول یې ورپاس جرګې پرېکړه وکړه چې څومره سیاسي قیدیان دي هغه د ټول رها کړل شي په دې څو ورځو کې د جرګې په بنیاد باندې چې څومره نیولي شوي خلک دي هغه د علي نه واخله تر جمشیدو چې څومره هم د مختلفو ضلعو خلک دي هغه د رها کړل شي او جرګې پرېکړه وکړه جرګې پرېکړه وکړه چې دې جرګه کې د شرکت په بنیاد یا په دې جرګه کې ځای ورکولو په بنیاد یا دې جرګې ته د کومک ورکولو په بنیاد که د یو فرد خلاف هم چا کاروایي وکړله دا جرګه به بیا فورا دومره سخته فیصله کوي چې د هغې به تصور څوک نه وکړي جرګې پرېکړه وکړه چې ایکشن ان ایډ اف سیول پاور دا یو تور قانون دی چې په پښتنو نافذ دی دا د فوري طور باندې د دغه وطن نه ختم کړلی شي جرګې پرېکړه وکړه محترم غلط الفاظ چا څوک کوي هم دلته خلاروي جرګې پرېکړه وکړه چې د پښتون وطن یو روایت داسې دی چې په هغه کې بدماشي به سړی وکړي مړی به سړی وکړي خو په بدل کې به دوی د هغه خور د هغه وراره جرګې پرېکړه وکړه چې دا روایات نور ختم جرګې په دې خاوره باندې چې څومره هم دا مطالبات یا یو مطالبه هم دا بلکې یو خواست دی مطالبه نه ده یو خواست دی ټول پښتانه د ورورولۍ په بنیاد کوي د مداخلت په بنیاد یې نه کوي چې په بر وطن کې دا ښځو ته د تعلیم برخه ورکول شي دا یو خواست جرګې پرېکړه کړې ده چې راتلونکي اتوار ته به د دې جرګې د ټولو مطالباتو په حق کې او په دې وطن کې د جبر او ظلم پر خلاف د هرې ضلع په صدر مقام باندې هرې ضلع خلاف ټول کامونه او پارټۍ په یو ځای راوځي ټول پښتون بیلټ په یو ځای باندې د دې سره ولاړ وي دلته چونکې زموږ سره لګیو منټ دلته زموږ سره لګیو منټ صبر وکړئ دلته په دې پندال کې زموږ سره په سټیج باندې د دې صوبې ډېر محترم وزیر اعلی علی امین خان ناست دی چې کوم شکونه او کوم آیین مطابق د دغې ملت حق جوړیږي موږ دته دا مطالبه کوو چې د خپلې اسمبلۍ نه بیل ورته پاس کړه دغه ټولو ته او ډېر ښه یو منټ دا د جرګې پرېکړه ده چې په پی ټي ایم باندې کوم پابندي هغه دې لرې کړله شي جرګې پرېکړه کړې ده
چې کوم دلته شهیدان وشول هغه خلاف ته چیف منسٹر صاحب جوډیشل کمیشن جوړ شي چې څوک څوک ملوث دي او د چا په آرډر شوي دي هغو ټولو ته دی دا حکومت پارټۍ دلته په دې جرګه کې موجوده ده دا جرګه د سزا او د هغو سره د هغې رویې چې دوی څه کړي دي د هغې غوښتنه کوي. ملګرو زه پوهېږم ستاسو جذبات په زیات وي خو دا یو سفر دی چې په شریکه باندې شروع شو انشاءالله انجام به یې هغه جوړېږي چې ستاسو په زړه کې دی. یو منټ زه بیا هم درته وایم دا سیاسي ګوندونه او دا د قبایلي ضلعو مشران او دا چیف منسټر دغو ټولو ته یو سلام وکړئ چې دا څو ورځې دوی درسره تېرې کړلې او دوی به وکړي. اوس به دعا هم کېږي یو منټ صبر وکړئ. یو منټ صبر وکړئ. اوس دعا کېږي خو په دعا نه اول یو منټ موږ چیف منسټر ته ورکوو چې کومې خبرې ته په وس کې دی هغې باره کې دی څه کوي. بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین زما ټول دروند د ټول د پښتنو مشران ولس د ما خویندې ټولو تمام ورو ته السلام علیکم. خبره په ډېر غور باندې وارو دا کومې دلته خبرې شوي دي هغو چې داسې خبرې شته چې آپ ما په دایره کار چې دي آپ ما په حیثیت وزیر اعلی په ما په اختیار کې دي هغو اعلان درته کولی دی دلته که سبا په ریکارډي که سبا تاسو دا مقدمه ده جنګېږه ورته ویلی شه چې ما په دغه ژبې کوم ژبې باندې ما کلمه ویله ده چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا به مې تاسو سره کړې وه. دغه نه علاوه که نور دي که ما په اختیار کې نه دي پاکستان پای په دایره کار چې دا وعده کوم دا حلف کوم چې ان شاء الله دا مقدمه به تاسو پر باندې جنگي شاه خپل خاورې پاره خپل عوام پاره خپل پښتنو د پاره ان شاء الله. یو خبره کوم شوه د امن والا امن د پاره کوم تاسو تجویز را کړی دا زبدا خواست کوم چې یو اپیکس کمیټې د صوبې تاسو په اپیکس کمیټې مشر دی ما ای چیرمن یم زبدا ټولو کسانو ته درخواست کوم تاسو خپل چیرګې کې کومه دغه تجربه وکړه دغه ماینا تاسو کا پیډه کسان وایو لاس کسان وایو تاسو ته به دعوت درکوم زبدا تاسو راځو تاسو ته مخامخ کسان کې نه وا ادارې کې نه وا مخامخ په میل باندې خبره وشي په دلایل وشي په تجویز وشي ان شاء الله موږ تجویز باندې به کله عمل کېږي دلته به ان شاء الله موږ خپل عمل راوستلی شو دا به موږ ثابتوو. دوما وسایل والا خبره کم د وسایل دي کم په دا موږ صوبې کې په کومه ضلع کې دي اول مې ویلي دي او دلته اعلان کولی ګیا که دا جرګې خلک دا د ضلع خلک کم لیز غواړي که پاته یي آبه پاته یي کم غواړي که نه یي پاته زه په یو سایډ باندې فارغوم درته. درېیمه خبره د صوبې په اسمبلۍ کې کم قسم بل پاکستان په آئین په دایره کار اندر تاسو راته لیکلي دي پاس کولو اول اجلاس به انشاءالله درته پاس کوم هغه طریقې باندې. زبا آخر چې یو خبره کوم نورې خبرې به چې وشوې که دغه باندې کومه کمیټۍ په دغه جرګې اندر تاسو راته جوړ کو په دغه کمیټۍ سره به کله کېناستا کېږي او به کوو خو یو واده ما سره وکړو تاسو ته کم تاسو وویله کم کسان اوس صحیح شوي دي په دغه باندې کم کمیشن ما په لاس کې ده صوبې په لاس کې ده جوډیشل ما په لاس کې نه ده ما خپل شهیدانو نو مایوال ما جوډیشل ته ولیکل هغو نه وکړل خو د ما خپل صوبې کومه ما اختیار ده
बाने मजाक पर कमीशन बाने बदक इंक्वायरी कवा ओस यो खबरा बबला कहो ओस पोरे मुशाता वले यू दख्त होरू को दादा पारा मुशाता यू ओस पोरे मुजफल बफात पारा अयो बल बादे घर दादा करे का मुजफल बफात ना जातियात ना पकोम बांधे पखावरे बांधे या पश्तो बांधे गैरत करे वा नंदा मुसरदा जुल्म न होवे तो ला सुनो उठको तो पयो बल बगैरत कहू पयो बल बगैरत कहू यो पर सरा बदरेजू अदा हल कहू जास पल हक के मुस्तमिलो नशी या बसर मातऊ या बगर मातऊ तो बे जगे जोबा तो सरे इंशाल्लाह अदा टोल पछताना दा टोल पार्टियां ने अदा मशरान गुलार दी जयो खबरा कवल गया जवा बख्त है इंशाल्लाह तासो टोल मा पैदानो अकबल तहरीक चे अव्वल सीना बदे माई जगह से बता सो बख्त है अव्वल बदे मा सी नहीं इंशाल्लाह दल नहीं लावा मलिक नसीर खान गुलार दा तासो कमा को खेले वाला मसला वा मादरे जी के पहुंचले को मलेशिया तना रात दोस्त पर आदे कना कला बतरा दे इंशाल्लाह दा कार वशिबा तासो डेरा मेहरबानी यो जबरदस्त नारा हुआ है जो पता हो लगे जी चमुलिया बसर माताऊ या बगर माताऊ नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत पश्तून 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 चला से टोल जिंदाबाद